امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ دا فرمائی خرج اہل الدنیا من الدنیا ولم يذوقوا اطيب شيء فيها. حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی خرج اہل الدنیا من الدنیا وہ دنیا دار خلق لدنیا لاڑو دنیا دار خلق لدنیا لاڑو ولم يذوقوا اطيب شيئا لیکن چکما خوږه ذائقہ لو ټولو نه مزیدار ذائقہ و هغه ونه شکلا حالانکه دولتونه و سره دنیا و سره خو ولم يذوقوا اطيب شيء چکما مزیدار ذائقہ و هغه ونه شکلا نو ارسا وکړه چې هغه مزیدار ذائقہ کما وا حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ وتفرمائی معرفت اللہ آدھ اللہ معرفت خرج اہل الدنیا من الدنیا دنیا دار خلق لدنیا لاڑو خو اللہ معرفت حاصل نکڑا ہے اللہ معرفت ذائقہ چکم دا آئے نو سکلا دنیا نا لاڑو دولتونا خرچ کرو خو اللہ معرفت ذائقہ ونه شکلا عزت من مسلمانان ورونو الله کریم مشتا الله معرفت نصیب کی نن سکول چې ما په ماشومان کلاس باندې سوال وکړای ما ته چې دنیا چې مړ خلک ډیر دي که زندي خلک ډیر دي نو کراچي وو دا چې انسان زندي خلک ډیر دي دا دوره دنیا دا صرف پاکستان نه دا عالم دنیا وجه زندي خلق ډیر دي یا کړه چې د اصلاح جواب راکړه ویل استاد مړ خلق ډیر دي ویلا ما ول څنګه ویل آدم علی السلام زمانه را سم رسول دي اذن دي خو دا اوس زندي دي ما ول ها دا بهترین تاول مسائل څه تال مسائل یعنی دا کم زندي خلق څنګه دي عالم دنیا چې دا خو دی وی صدی خلق دی لا زیات نه زیات ته یو نیمه صدی دغه ډېر کم دا خلق به چې شا صدی نه ډېر عمریه ها دا 14 صدی چې 13 نه 14 سوا کاله ها چپ باندې دا خلق هم ځکه لاندې دی نو لہذا معلومه اصلا شمړ خلق ډېر دی زمدي خو صرف دی وی صدی لا زیات نه زیات دی ونی می صدی دی اماله چې داسې ټیم برایسي ها چې دا نن عالم دنیا چې شور خلق زمدي دي آکه انسانان دي آکه جناور دي سلو کالو بعد با دو نام نشان دي دا سر ډېر ټیم تیر کې دا دی ونی ما صدی 13 کی 150 سال دا بردا انسانانی نه بدا جناوري چې دا کم نن په دنیا باندې موجود دي نه به دا مرغانی نه به دغه بوټي نه به دا کوټي دا به بل دنیا خلق آبادی نو انسان ته سوچو کې چسله هغه خلق ها دا ته باندې باندې ګرځیدل دا ته تاو ما سره خوراک کولای ځکه معرفت امام مالک بن دینار فرمایي خرج اهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا اطيب شيء چې دنیا دار خلق له دنیا لاړو او چې کوم شي ذائقہ بهترین ذائقہ دا هغه ونه شکلا دولتونه خرج کړو چې اصل ذائقہ دا اصل میټاس آی نو شکلا هغه څه دا فرمای معرفت الله اج الله معرفت تا ته الله په ځنه الله په وحدانیت باندې فکر وکي الله په مخلوقات باندې فکر وکي نو دا اصل ذائقہ دا اور نبی علیہ السلام فرمائی حدیث میں بیان کرائی تو چا اصل په مانو چې دی الله معرفت حاصل کرائی الله معرفت او په زندای نبی علیہ السلام فرمائی الله پاک په داسې کمال پچراولی چې په سمندر باندې د پور رواني ولاندې د اوبه ډوب نکی ها اوبه به نقصان نکی ور نبی علیہ السلام فرمائی چې دعا سے بھی اللہ پاک دا سے اثر پیدا کی
चका गलत दुआ वगोटा घर बद जाए वर किया खपल जाए बपेर दिया और बिल जुता बलाड़स अल्लाह करीम दी मुस्ता सही मानो सर मारिफत और नसीब की किताबों मारिफत लिखला दे मारिफत चिता लगी अल्लाह पाक पाक व नामो सिफतो इल्म हासिल के तो अल्लाह बन कामिल यकीन उसाते अल्लाह मन कर दशयान मन उगणे और अल्लाह करीम हलाल कर दशयान हलाल उगणे हराम न जान बच के फरमाइगा बताता अल्लाह मारिफत हासिल सी बल मुन खोंदर के कुरान तिलावत बा खोंदर के जुमा करात लग बा खोंदर के जब हर हालत के शुक्र अदा किया अल्लाह करीम ने मुफ्ता सही पर मानो सरा मारिफत और नसीब की